چې د غوښې تقسیم کې کوم سود معامله ده دینه بچ پاتې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر خلک غټ اختر کې قرباني کوي، خو لیکن دغه قرباني کولو نه بعد کې غوښې کوم تقسیم ده په دې کې ونه سود معامله راځي. زما عزتمندو دغه سود معاملې نه ډیر خلک نه خبره دي، ډیرو کسانو ته د دې خبرې معلومات نشته. نو ان شاء الله په دې کې تفصیلی خبره کوو. کچېرې څه کسان قرباني کې شریک وي، مثال 2 3 4 5، نو دوی د پاره د قرباني غوښې تقسیم څه طریقې سره پکار ده چې د غوښې تقسیم کې کوم سود معامله ده دینه بچ پاتې شي. اوله خدا څخه کچېرې انسان سره تله موجوده وي نو تلې ذرې سره د غوښې تقسیم وکړي، نو هر یو شریک ته برابرې طریقې سره غوښه هغه میلاو شي. نو دغه طریقام که تلې ذرې سره وشوله نو دغه په طریقې باندې هم انسان سود نه بچ پاتې کېدای شي. یو دویمه طریقه ډیر خلک استعمالوي، نو سود معامله په دغه کې راځي. هغه داسې ډیر کسان داسې وي چې غوښه راجمع کړي یو څو ځایه او بیا خپل شریک کسانو ته وایي چې تا دا حصه شوه تا دا حصه شوله، نو په دې کې سود معامله راتلی شي. ځکه که چیرې یو شریک نه بل شریک ته معمولي غوندې غوښه پاو یا نیم کیلو غوښه زیاته لاړه، نو دا بیا سود کې راځي. نو دینه بچاو دپاره علما کرامو یو بهترین صورت خیاله ده. هغه دا ده چې که چیرې څه کسان شریک وي نو یو څو ځایه غوښه د راجمع کړي، نو بیا په ځناور کې یو څو داسې شیان دي چې هغه د غوښې اطلاق په هغې باندې نه کېږي، هغه د غوښې جنس نه ده. په هغې کې د ځناور یو سر ده او ځناور خپې دي، ځناور مغز دي، د ځناور لره ده، د ځناور زړه ده، د ځناور کلیجی ده او د ځناور څرمن ده. دا و داسې شیان دي چې دې باندې د غوښې اطلاق نه کېږي. نو که چیرې خلک ډایرک اندازې سره غوښې تقسیم کوي، نو بیا د داسې طریقې سره وکړي چې غوښه د یو څو ځایه راجمع کړي بیله بیله، او بیا هر یوې غوښې کوم جوړې کړه د هغې سره دا شیان کېدی، سر یا خپې لره او همدغه طریقې سره زړه کلیجي او څرمن، دا شیان د ورسره بیله بیله کېدی. که چیرې بیا د یو شریک نه بل شریک ته غوښه معمولي غوندې زیاته تلله، دغه زیاته غوښه دا به دغه شیانو مقابل کې شي چې کوم د غوښې اطلاق ورباندې نه کېږي، سر خپې وغیره. نو دغه طریقې سره غوښې تقسیم اټکل وشولو نو دا بیا جایز ده. نو په دې کې به مو تاسو ته یوه فایده دا میلاو شي چې سود نه به هم مو تاسو بچ شو، او که چیرې ځنه خلک تلې نه بغیر غوښې تقسیم کوي نو هغه د بیا په دغه انداز سره وکړي، نو سود نه به هم بچ شي او اټکل کوم اندازې سره غوښې تقسیم کوي هغه به هم دوی طرفه نه ادا شي.